علم دا یو داسې رڼا ده چې که چېرې دا رڼا هغه مونږ سره معاشره کې وي نو بیا خو به یقینا زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابي ترلاسه شي. او که رڼا نه وي د علم، نن زمونږ ډېرې میندې خویندې جمع شوي دي او زمونږ او ستاسو په کورونو کې ډېرې زنانه هغه داسې وي چې هغې مونځونه کوي، خو هغې د خپل مونځ نه خو خبر نه دي چې آیا په دې لوپټه کې زما دا مونځ کېږي او که نه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی قیامت ته نږدې وی داسې زنانه به را پیدا شي چې کاسیات عاریات، جامې به یې اغوستي برای نام، خو هغه به بربنډ وي، ځکه هغه لباس هغه شرعي لباس نه دی. دا خو په دې کتابونو کې مشکات شریف کې، بخاری شریف کې او په دې کتابونو کې راشي کتاب اللباس، چیرې د یو مسلمان زنانه د پاره کم لباس هغه اغوستل پکار دي. نو که دومره نری لوپټه ده چې د هغې نه د سر ویښته ښکاري نو بیا هغه مونځ هغه ځان ستړی کوي، لیکن هغه مونځ هغه به نه کېږي. دغه شان نن مونږ په معاشره کې چې کم خلق د علم نه محروم پاتې شي، د علم رڼا ورته ونه رسېدله، زما خور زما لور زمونږ او ستاسو د معاشرې د مسلمانانو بیبیانې نو هغې داسې هغه طریقې کار اختیار کړي چې هغه یعنی د قرآن او د سنت د هغې په ځای باندې هغه د جهالت د هغې چې کوم دی نو هغه مظاهره وي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ولعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات، الله رب العالمین لعنت را لېږلی دی په هغه ښځو باندې چې هغې خالونه لګوي، لعنت را لېږلی دی په هغه زنانو باندې چې بلې ته وایي شابه ماله خال ولګوه، وریځې وباسي او دغه شان نور چې کوم دی نو هغه خلاف شرع هغه کارونه کوي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل چې کوم دی نو هغه دا خبره ذکر کړه چې په قرآن مجید کې الله رب العالمین په هغه زنانو باندې لعنت را لېږلی دی چې کومې خالونه وباسي یا وریځې وباسي. نو یو زنانه راغله هغې ورته وی یا عبدالله بن مسعود ما خو قرآن مجید لوستی دی او په هغې کې خو ما دا خبره نه ده لیدلې. هغه ورته وی لو قرأتیه لوجدتیه، که تا قرآن پاک صحیح لوستی وی او د هغې علم دې حاصل کړی وی نو تا پکې دا خبره مونتلې وه. وی ځکه الله رب العالمین فرمایي چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کوم کار وی چې دا کوئ نو بس په هغې باندې عمل کوئ، چې د کوم نه منع کي نو بس د هغې نه بیا منع شي. نو نن که مونږ او تاسو دا غواړو چې یاره زمونږ کورونه هغه د اسلامي کورونه جوړ شي، زمونږ بچي او بچیان هغه د قرآن او سنت والا جوړ شي، نو بیا د هغې دپاره دا لازمي ده چې مونږ هغه خپل بچي هغه د قرآن تعلیم طرف ته راولو او هغه د دین د هغې علم طرف ته راولو چې یاره هغې قرآن زده کي، اخلاق زده کي، حیا پرده هغه زده کي. او خاص کر یو زنانه چې دا عالمه جوړه شوه او صحیح د قرآن او د حدیث هغه علم هغه حاصل کی نو دا یو خاندان چې کوم دی نو دا هغه عالم جوړ شي، یو خاندان هغه د علم په رڼا باندې په هغې باندې مالامال شي. لہذا زما عزتمندو مونږ او ستاسو لپاره دا لازمي ده چې مونږ د خپل بچي هلکان جینکۍ دا همدغې علماو ته عالماتو ته هغې ته یې راولو، مدارسو ته یې راولو او د هغې سره سره د دې خپلو مدارسو د دې سرپرستي هم وکړو. دا ګوره یاد ساتئ ځکه دا مدارس نو دې نه خو نه حکومت څه پیسې ورکوي نه د دې د بل ځای نه د انکم سلار وي، خو دغه انکم دی چې مونږ او تاسو دا مسلمانان دا خپل مدارس په شریکه باندې هغه د طلباو د علماو د طالباتو او د عالماتو د هغې چې څومره ضروريات دي د کتابونو
هغه مونږ او تاسو دا مسلمانان چې کوم نه هغه پوره کړو. او بیا دام دا که مونږ او تاسو غواړو چې د مونږ دپاره د یو صدقه جاریه جوړه شي. نن سبا اکثر په دې غمونو کې نو بس مونږ چې کوم دی نو یاره وایي صدقه، نو صدقه ښه خبره ده، خیرات ښه خبره ده، خو هغه اکثر مونږ خروس کو له په هغې کې زور ورکو. نو هغه خروس کو وقتي څیزونه دي. پکار دا ده ستا په رشته دارانو کې یو طالبه ده، هغې ته بخاري شریف پکار دی، هغې ته تفسیر پکار دی، یو طالب علم دی، یو عالم دین دی، هغې له د کتابونو ذخیره پکار ده. نو چې مونږ او تاسو ځان سره چې کوم دی نو هغه په دې کې شامل کو او دغه ځان دپاره چې کوم دی نو یو صدقه جاریه وګرځو. ځکه دغه حافظ جوړ شو، حافظه جوړه شوه، دا به یې بل ته ښیي، هغه به یې بل ته ښیي، هغه به یې بل ته ښیي. ما او تا په خاورو کې یو، خو دا سلسله به تر قیامته پورې روانې ښه. لہذا پکار دا ده چې مونږ او تاسو خپل بچي هغه په خپل هم ځان له صدقه جاریه جوړه کړو او د هغې سره سره دا مدارس. لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله تعالی ویتدارسونه فیما بینهم، چې کومه ځای کې د علم خلق، علما، شاگردان، استادان راغونډ شوي، طلبا او طالبات راغونډ شوي وي او هغې د قرآن او حدیث درس و تدریس کوي، نو په هغې باندې د الله تعالی رحمتونه نازلیږي او هغې باندې سکینه نازلیږي او هغې نه فرشتې چې کوم دی نو هغه چاپېره کېږي. نو دا د علم درسګاهونه، دا د نور او د سکینې او د اطمینان، دا د هغې د برکت چې کوم دی نو هغه مراکز دي. لہذا مونږ او تاسو له پکار دي نن د دې پروګرام چې کوم دی چې یو طرف ته طالباتو ته انعامات ورکړل، چې یاره مونږ او بیا یو تقریب وکړو، عالمان را وغوښتل، نو دې مقصد دا چې ما او تا کې چې مونږ اوسه پورې خپل اولاد، خپل بچي هغه علمي دین طرف ته نه متوجه کړي. نو پکار دی چې مونږ هلکان، جینکۍ هغه ټول مناسب ځایونو ته با پرده د هغې اهتمام وکړو او د هغې سره سره د دغې مدارسو چې کوم ضروریات دي، د هغې چې کوم تقاضي دي، نو چې مونږ او تاسو خپل ځان له په هغې کې یو اکاونټ کولاو کړو. مونږ تاسو ځان له په هغې کې چې کوم دی نو هغه د حافظانو، د عالمانو د جوړولو د هغې دپاره پوره انتظام وکړو. انشاءالله مونږ او تاسو به خاورو کې یو، خو چې کوم بچي یا کوم مدارس هغې سره مونږ او تاسو تعاون کړی وي، نو دا به زمونږ او ستاسو لپاره د قبر دپاره یو ډالۍ وي، زمونږ او ستاسو لپاره به دا یو صدقه جاریه وي. الله تبارک و تعالی دې دغه درسګاه ته، دغه مدرسې ته او دغه چې کوم په دې کې د دین کوم نقل و حرکت کېږي، الله تبارک و تعالی دې مزید هغې ته قبولیت نصیب کی او چا چې هغې ته د ځای دپاره یا نور سره تعاون په شکل کې محبتونه کړي دي، سړو، نارینهو، زنانو، الله تبارک و تعالی دې دا ټول خدمات هغه قبول او منظور وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.